نن سبا ډېر کورونه وران دي، نکاحګانې مو شي، خو بېرته زر طلاقونه ډېر زیات شوي دي. په محله محله کې طلاق او طلاق. دا ولې؟ کله ناکله د خاوند غلطي وي، کله ناکله د ښځې غلطي وي. غلطي خامخا پکې د یو وي که نه. د خاوند هم پکار دی چې په کور کې ښایسته زندګي تېره کړي، ښځې ته ښځه ووایي، هغې سره محبت وکړي، په نرمه لهجه ورسره خبرې کوي. داسې ځان له سړیخور بعضې جوړ کړی کور ته راشي، ښځه غریبه یې دنده کوټې ته وتښتي چې بی سپی راغلی بی به څه خاپي. موږ ځان نه داسې سپي جوړ کړي، داسې ځان نه به نه جوړوو. ګوره دا د شریعت خلاف دی. کور ته ځو په ادب سره سلام کوو په بیبي باندې، هغې سره ټایم ورکوو، هغې سره مینه محبت اظهار وکړو. او ښځې هم پکار دی چې خاوند سره ښایسته مینه وکړي، د هغې د عزت خیال وساتي. ګوره رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو چې کله نکاح کوئ، یعنې خپلو بچو له یا خپله لور ورکوئ، تاسو حسب ته مو ګورئ، نسب ته مو ګورئ، د هغې پیشې ته مو ګورئ چې څه پیشه ده، او دین ته یې وګورئ. خو رسول الله مبارک وایي تاسو ترجیح دین له ورکړئ چې هغه کس کې دین شته کو نشته. او موږ نن څه ته ترجیح ورکوو؟ ښځه چې څوک کوي ګوري، ډاکټره ده کو نه، استاذه ده کو نه. ولې؟ چلې پیسو ته جوړ کړئ چې ښځه به پیسې راوړي. د ښځو پیسو ته ناست دي ځوانان. شاباش، په خپله په غرونو کې به فیسبوک یې کوي، ښځه به یې تلې نوکرۍ له سکول نه، په داسې پیسو دې لعنت وي چې ښځې ته ناست دی. دغې ښځې ته به بېرته څه دین وښې، څه به ورته د حیا درس ورکړي. نو زه وایم دغه ښځه دې شکر وباسي چې کومو ښځو ته الله پاک عالمان، باعمله، قاریان، صالحان الله تعالی د داسې ښځو ښایسته خاوندان جوړ کړي. شکر دې وباسي. یقین وکړئ چا کې چې دین نه وي که نه، د هغې ښځو نه تپوس وکړئ هغوی څخه خاوندان څنګه زندګي تېروي، څنګه حالات وي، او بیا خاص کر په دغې فتنو دور کې. نو چې کله خپل بچي له ښځه کوئ یا خپل خور لور ورکوئ، نو تاسو یې ګورئ دین ته ګورئ چې دین پکې شته که نه. نو که دین پکې و نو ستا لور به ټول عمر خوشحاله وي، او چې دین پکې نه و ټول عمر به دې لور خفه وي. خو بعضې لوریانې خویندې ډېرې زیاتې په زړه باندې نرم وي، هغه ټوله سخته په ځان راوړي، پلار ته یې نه بیانوي. او داسې ښځه کامیاب هم وي چې کومه ښځه خپل خاوند ته په غصې وخت کې جواب نه ورکوي، نرمه لهجه استعمالوي، د مینې محبت اظهار کوي. دا خاوند هم بې خاوند وي، انسان دی، ځناور نه دی، هغه هم بیا په خپلو خبرو باندې شرمنده وي چې دا څه مې ویلې. نو ماشاءالله دا نکاح متعلق خبرې وي. او نن سبا ګورئ کورونه بعضې د خواښې او د انګیاندو نه وران دي، بعضې انګیاندې خرابې وي، بعضې خواښېګانې. نو هغوی ته هم زما درخواست دی دا دی چې بهی دغې کومې انګیاندې کور ته راشي، خواښېګانو له پکار دي چې دوی ته د لور په نظر وګوري چې دا زموږ لور راغله کور ته. ستا به هم لور تللې وي بل کور ته، ته دغې پردۍ لور ته د لور په نظر باندې وګوره. سخر له پکار دي چې پردۍ دغې خور تورسرې ته د لور په نظر باندې وګوري، او دغې خور له پکار دي چې خواښې او سخر ته د پلار په نظر وګوري. انشاءالله بیا به کور کې چېرته هم جګړه نه راځي، ورانۍ به نه راځي.